حضرت شعیب علیه السلام په قوم کې در ټولو غټ او بد خصلت ناب تول کې کمی وه، یعنی په ترازو کې به دې کموالی کاوه. ناقص شیان په خرڅولو کې به ملاوټ کاوه. لیکن افسوس نن په مسلمانانو کې هغه ټولې ګناوې چې کوم په حضرت شعیب علیه السلام په قوم کې موجوده ولې، دا نن زموږ په معاشره کې هغه ټولې ګناوې ښکاره دي. درواغ، دوکه‌بازي او په غوړي کې ملاوټ کول، په بره کې ذخیره اندوزي کول، په شیدو کې اوبه اچول، د هغه رقم دویم نمبر شی په اول نمبر شی باندې خرڅول، سود اخیستل، سود ورکول او بل چاته په کم نظر کتل او خپل ځان شور معلومېدل، د نورو کسانانو عیب تلاشول، حسد کول، غصه کول، خپل حق تعیین کول او د بل چا د حق خیال نه ساتل، دا ټول ګناوې هغه عام دي. نن په معاشره کې په هر مارکیټ کې صحیح شی نه ملاویږي، په هر شي کې ملاوټ دی او غلط شان خرڅیږي. نو الله پاک چې کله دغه آیات را نازله کوي چې ویل للمطففین، هلاکت وي د هغه کسانانو دپاره چې هغه په ناب تول یعنی په ترازو کې کموالی کوي. نو عزتمنو مسلمانانو، زما تجاران، زما دکانداران ته دا خواست دی چې د 2 نمبر شي څخه د ځان وساتي. که چیرې 2 نمبر شی خرڅوي، هغه دې هغه ګراک ته ښکاره کړي چې دا 2 نمبر شی دی، اول نمبر شی زما سره نشته. ګراک د ده څه جاپاني شی غواړي، د چینایي شی ښکاره کړي چې دغه جاپاني دی. تجاران سبا په بار ملکو کې په کپړو کې کموالی راولي، تارې ورکموي او د هغه رقم په هر شي کې ملاوټ راغلی. ایکسپیر ماله رانیسي او هغه ایکسپیري ختم کې نوې ټاپه پر ولګوي. الغرض په هر مارکیټ، په هر دکان کې 2 نمبر شیان خرڅېږي نن سبا. نو په کار د عزتمنو مسلمانانو چې د دغه شیانو څخه د ځان وساتي.